اکثر ملګري د دې مسلې تپوس کوي چې کله د الګ کویدن وشي نو د کویدن نه پس او د رخصتۍ نه مخکې یعنی د واده نه مخکې د دې الګ د دغې جنۍ سره چې د کومې جنۍ سره کویدن شوي ده په موبایل باندې خبرې کول دا جایز دی او که جایز نه دی. نو د دې مسلې جواب دا دی چې عام طور باندې چې کم زمونږ په دې علاقو باندې کمی کویدنې کیږي نو دا کویدن په دې کې چې کوم جنۍ د کم الګ چې د کومې جنۍ سره کویدن کیږي نو دغه جنۍ ورته د هغه لپاره ومنل شي او دا یو واده وشي چې دا جنۍ دا زمونږ شوه او دا به مونږ غواړو او باقاعده یو مجلس چې دی نو هغه قایم شي او په هغې کې بیا د خیر یو دعا هم وشي. نو که بالفرض داسې صورت وي او داسې مجلس یا داسې کویدن وي چې په هغې کې صرف منښت وشي دغه جنۍ نو بیا د دې الګ د دغې جنۍ سره په موبایل باندې خبرې کول چې دی نو دا درست نه دی او جایز نه دی ځکه چې دغه جنۍ دا وس هم د دې الګ دپاره یو اجنبیه ده او د اجنبیه سره چې دی نو خبرې کول دا جایز نه دی او ګناه ده. خو یو دویم صورت دا دی چې هغه هم زمونږ په دې علاقو باندې کیږي چې باقاعده د کویدن په مجلس کې شرعي طور باندې هغه نکاح وشي او نکاح کې چې دی نو ایجاب او قبول وشي الګ او جنۍ چې کوم وکیلان وي نو هغوی ایجاب او قبول وکي بیا چې دی په هغې کې باقاعده ګواهان موجود وي او په هغې کې باقاعده مهر چې دی نو هم مقرر شي نو که بالفرض داسې صورت وي چې باقاعده نکاح وشي خو لیکن رخصتۍ نه یې شوي او کوم چې ورته مونږ واده وایو هغه نه یې شوي په هغې کې لا وخت شته خو البته نکاح هغه شوی دی نو اگر چې په دې صورت کې د دې الګ دپاره د دغې جنۍ سره خبرې کول خو درست او جایز دي ځکه چې دغه جنۍ وس د ده لپاره یو منکوحه ده او د ده خپله بیبي ده او څنګه چې د خپلې ښځې سره خپلې بیبي سره خبرې کول جایز دي نو دغه شانتي د دې کس هم د دغې جنۍ سره خبرې کول خو جایز دي خو د رخصتۍ نه مخکې بهتره دا ده چې سړی ځان د خبرو نه چې دی هغه وساتي اگر په دې کې بیا مختلف داسې واقعات راځي چې د رخصتۍ نه مخکې د دې الګ او د جنۍ داسې خبرې اترې وشي چې هغې کې بیا خبره داسې شي چې هغه نکاح چې دی هغه مات شي په هغې کې چې دی نو طلاق هم چې دی واقع شي نو اگر چې جایز دي خو بهتره دا ده چې سړی ځان د دې نه وساتي.